امام غزالی رحمت الله علیه یو عجیبه واقعه بیانې جی. ممکن دا راکېدی شي دا واقعیت تاسو مخکې نه اورېدلي، چا به اورېدلي انکار نه کوو، خو کمو خلکو به اورېدلي. ډېره د عبرت نه یو لویه ډکه واقعه ده او مخکې نورو ملګرو سره شیر کېدی شي د چا زندگی ورسره بدل شي. ډېره د عبرت نه ډکه واقعه ده. امام غزالی فرمایي یو بادشاه او یو غریب و. هغه بادشاه یو باغ دی او ډېر لوی باغ. هغه باغ کې قسمه قسمه میوې، قسمه قسمه فروټ دا ملاوېدل. نو د دې باغ و دروازې، هرې دروازې ته غټې غټې تالي لګېدل دي. دې بادشاه ولګېد، د غریب له ټوکری ورکړله چې ته به ځې د دې باغ نه به ماله میوه راوړې، خو داسې میوه به راوړې چې د هغې نه له پاسه اوچته بله میوه بیا نی. یعنې داسې میوه به راوړې چې د دې باغ کې څومره میوې دي د هغو د ټولو نه اعلی عمده او خسته میوه به راوړې. خو شرط دی پکې. هغه وایي څه شرط دی؟ وایي شرط دا دی، بادشاه ورته ووایي چې کله ته یوې دروازه کې دننې شي او هلته ټوکری ویسي او میوې وګورې، که تا له خوښې شو هوش وکړه راوړه پکې. که تا له دې دروازه کې دننې دي ګلی کوڅه کې میوې خوښې نه شوې، نو لامحاله لازمي خبره ده، ما شرط داسې لګولی چې ته به ټولو نه اعلی میوه راوړې، نو ته به د هغه دروازې نه راوځي، خوا کې بلې دروازې کې به دننې کېږي او نورې میوې به ګورې. اووه دروازې دي، چکه هرې دروازه کې چې کوم اوچتې میوې دي هغه به ته ماله راوړې. خو یو شرط پکې بل لیجي. هغه شرط دا دی چې کله ته یو باغ ته دننې شي او د هغې نه بهر شي، هلته تاله میوه خوښه نه شي، ستا پسند را نه شي، بلې دروازه کې دننې کېږي، نو شرط به دا چې پیلنۍ دروازه به بیا لاک کېږي، هغې ته به دوباره بیا نه ځي. هغه فقیر وي دا خو اسان کار دی، وي دومره دومره انعام بدل راکوم که تا اوچته میوه راوړله. وي دا خو ډېر اسان کار دی جي. فقیر یوې دروازه کې دننې شو، میوې وکتلې، انسان دی، حریص دی، لالچي دی جي. هغه سوچ وکړو دی کې خو میوې شته، خو کېدای شي دې خوا کې دې نه اوچتې میوې، هغه ما ته شرط لګولی ټول نه اوچتې میوه به راوړې. چې دې خوا کې دروازې ته هغه لاړ نو شاته بله خو لاک شوه چې ګورې هغې کوم ښایسته میوې دي، هغې نه ښایسته دي. خو دوی د درېیمې دروازې ته ځم، دې کې به ټولو نه ښایسته. هلته راغې، دوه دروازې شاته بند شوې، چې څلورمې ته راغی، کرتے کرتے پنځمې دروازې ته ورسېد. لا میوه یې شکولې نه ده، ځکه چې هر یوې نه پس ته ښایسته ښایسته میوې راځي. شپږمې ته لاړ، اوومې دروازې ته چې څنګه دې لاړ، نو شپږ واړه شاته لاک شوې. چې اوومې دروازې ته څنګه دې لاړ شي چې ګوري باغ بالکل خوشې شانډو لاړلی چې میوه پکې یو خس نشته. بېرته دې شپږو دروازو باندې راغی، هغه لاک شوې، هغې کې میوې وي، یوې بلې نه اوچتې وي، خو دې اوومې ته چې دې راغی دې کې اوس میوه نشته، خالي پاڼې دي. خو دا فقیر راشي د باچا خوا ته واپس وي، باچا سلامت، دا ټوکری واخلی جي. باچا چې وکتله، باچا ټوکری خالي پرته ده. دا ولې میوې نه وي، څه چلو؟ هغې باچا سلامت ما سره خو دا کار وشو، ما خوښولې دغه شاندې خالي رالم او اخري باغ کې سردا چلو شو، هلته میوه نه وه. بیا امام غزالی رحمت الله علیه هاي عجیب مثال پیش کړي. فرمایي الله رب العزت انسان پیدا کړ دی، دنیا ته لیږل دی. نو الله رب العزت چې دی هغه بادشاه دی او دنیا کې مز، روجا، زکات، حج، ذکر، تلاوت، ښه کارونه، چا سره ښېګړه کول، حسن اخلاق، بهترین تربیت، ښځې کې مال خرچه کول، نیکې لارې اختیارول، دا ټولې میوې دي. الله بادشاه دی، څومره چې ښه کارونه دا ټولې میوې دي. او دا ټوکری چې ده که نه، دا د انسان اعمال نامه ده، دا د انسان نامه اعمال دی او انسان دی. او دا دروازې چې لګېدل دي که نه، دا رزې دي. یوې ورځې شپې نه مونږ ووتلو، هغه شپې ته مونږ واپس بیا نه شو راتلی. د سره څوک راغلی نه دی، نه څوک راتلی شي، بلې ته. نو دې بنده سوچ کو چې بھئی دې اورته باغ کې به صحیح
کني دی بل باغ کې وسې میوه میلاو شي داسې کول آخر کې خالی لاس راغې دقه سه هر یو انسان سوچ کوي چې ز سهار نه توبه وباسم سهار نه نیک جوړېږم اوس عبادت شروع کوم نن نماز شروع کوم نن تلاوت شروع کوم نن ذکر شروع کوم دا یو ورځ د دن خالقيږي سبا د قیامت پر ورځ د الله رب العزت په بارگاه الهي کې بده خالی عمل نامه پیش شي خالی عمل نامه پیش شي ځکه د نیټه لګولې دنیا کې نو اردو والوی کنا آج کا کام کل پہ نہ چھوڑنا نن کار چې کم دی هغه سهار م پرېدای نو ډېر اهم مطلب تاسو ته شیر ک ان شاء الله چې تاسو به سمجھ کې راغلي وي مخکې نور ورونو سره مرګرو سره شیر کړئ کړه چې ژوندۍ به تبدیل شي تاسو له الله اجر راکړي مال ورکړي